دویمه هغه دا چې خبرې لګي کمې کا خبرې قلت الکلام خبرې لګي کم نفس بدباوي دا نفس ټول ورځ ټټ دا جبه چې اخلاص شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام یو صحابي ته وایي دا پته نشته چې نسکور په دوزخ کې چې پراته الا حصائد السنتهم چې جبو لو کړي اق پراته چې جبو لو کړي نو دا جب سم لو کوي او دا ټول اندامونه وای په سار کې دی جبه ته منت شروع کی چې خو په خاطر ته بیا اخلاص شو ساده الله سره مون دوزخ لزو په خاطر ته بیا اخلاص شو نو په دې جبه باندې له کنټرول زبان در دهان خیرت مند چیست کلی درے گنج صاحب کلی دے درے گنج صاحب ہنر او جو در بست باشد چه داند کسی کی جوهر پروشت سیا پیلور جب خوشی دے او دا خبر دی انسان یو خصوصیت تے انسان حیوانات کو ترچوئی دا دا یو خصوصیت تے لیکن دا نا چه بشتور ٹتا وی زبان برید بکنجی نسشت سمم بک بحث کسی که نباشد زبان شندر حکم دیو سوی جب کٹی او چاڑا یو گونگی او ایس نشویلے دا دا دین خدا چه جب خروغ دو لگیای خوشتا طول ٹتا جب پا کنٹرول کے نئی وی خیار سڑے دا دا جب خپل جب مالی کی او قمقل سڑے دا جب دا مالی کئی او وی چه خبره یو ځل ښکته کې بیا راپورته کې بیا راښکته کې راپورته کې نو بیا ښکته کې او په دریم ځل چې راپورته شي وی نو دا د ګلونو نه ډکوي او چې څرنګه د فکر له راځي ویستی وی نو دا وی د غولونو نه ډکوي دا بدبوی به ټول غیبت او چغلي او څه او څه دا یو ډېر لوی ګندګي ده ډېر لوی ګندګي دروغ دومره غټه ګناه ده چې فرشتې د بدبوی نه تښتي فرشتې د بدبوی نه تښتي نو دا بزرگان دا خپل موریدان دا عام مسلمانان دا غوی دا هدایات کوي چې د نفس د تقاضو خلاف یو دام ده او نفس بده دباویږي چې خبره لګي کمې کوي بیزه غپونه او شپونه او ترازه کنه مړه ترازه چلی کینو کنه ترازه چلی دا یو غټ مرز دی یاره راځي چې غپ ولګو ازنه موبایل پری کړی نو لګیای په ګنټو باندې زبط وخت بازي وخت یو مجاله کا د دې موبایل خو در باندې در پسې خرچه نه راځي خو تا ته دا پته ده چې ستا دا ټول خبرې انټری کیږي او د دې به د نبی ته پوښ کیږي دا څه دی ویل ساده وخت څومره قیمت وو د موبایل قیمت ته ګوري دا غي خرچه ته ګوري خو د خپل وخت قیمت ته نه ګوري چې دا وخت په څه کې خرج کو چې وزیر خرچه پسې نه راځي او راشي ټټ ټول ورځ دا بهوده خبره فضول خبره دا د جب اتیا مرزونه دي تاسو ته ما عرض کړو ما په کتاب لیکل درې جلد مواعظ اسعدی اتیا مرزونه دي جبه دا ټول د جبه مرزونه دي ښا د جبه او د زړه خلا پرې د وچی دا کینه دا بغض دا حسد دا کفر دا ریا دا منافقت دا ډېر د زړه ځان له دومره مرزونه دي خود د یوې جبه اتیا مرزونه دي نو وی څلور دویم نمبر مجاهده دا د نفس د تقاضو خلاف چې هغه دا غواړي چې ته ټول ورځ غبونه لګي او شپونه لګي وخت لنډه د یو بزرګ خواله یو سړی راتلو نو دا بزرګان خدا شي چې په دې کې د انبیا او خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله وسوګرالو نو حدیث مبارک راځي چې هغه خبره کوله نو تر هغه پورې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اعتراض نکاو مخ به ته ناړو ان تر دې چې حتی یکون هو المنصرف د سیار په راغلی هغه سړی به بس کړو یا هغه روان شي بس پیغمبر اسلام ول سیدا نو یو بزرګ خواله مو راتلو یو سړی سم باتونی وو تاسو ګوره کنه ځنې سړی به په لار کې دي ودرې پلار کې چې ته باریان خدای پاک وس ځان ته څنګه آزاد کما او دا خزي نه دي دا خزي دا پیټي په سر په پترخ کې وس ماشوم عمر سره
او بعضې چې کوم دیانو په سر یا څه ټوکرې یا څه منګیا یا څه خو چې دوه ښځې میلاو شو نو ولاړې به تاسو به دې رخصتۍ کې ورته ګورئ که نه د کور نه چې رخصتېږي نو دوه درې سټېشن یې ښه یو د راپاڅېدو په وخت کې ولاړې نو چې بیا یې سره نږدې شي نو د دروازې ته ولاړې نو که بیا بله دروازې نو هغې بس ولاړې به او بس خبرې به ریان به شي لکه سړي به د چا سره ټلیفون میلاو کي نو دوه درې خبرو نه اخوا به بیا وایي چې یاره اوس نو ورته څه ووایم یو خو دغه لوپران یي که نه چې ټلیفون فري دی راشه او لګیا اوسه د دې لپاره یې فري کوي بعضې که نه داسې پکې شته دی چې اواز یې بدل کړی اواز یې د ښځو کړی او لګیا هلته څوک ګرفتارول غواړي ښه نو بهرحال ځینې کسان دسي نو هغه دا بزرګ خواله به سړی وي راتلو بیا به لګیا و نو د چپ کېدو نوم بیا اړونه اخېسته او هغه بزرګ به ودی څه نه ویل بس غوږ به ورته ایښودی نو د مصروفو خلکو دپاره دا ډېره غټه مسله وي مصروف خلک چې هغوی د خپل مصروفیاتو نه اهم کارونه نه وزګارېږي ذکر و اذکار وي تلاوتونه وي کتابونه وي څه بل څه مشغولتیا وي څه بل څه ضرورت وي نو هغه بیا هغوی له ډېر غټه مسله وي بیا وایي هغه سړی څه موده پس داسې شو چې حضرت ته درخواست وکړه چې ما ته بیعت وکړه هغه ورته وایي یاره ته یو مجاهده شروع کړه نو بیا به درته هله بیعت کومه وی څنګه وی بس ته خبرې کمې که اوله نو په سړي باندې دغه د نفس د تقاضې دغه خلاف کول ورته سم اسمان پر رالوېدلو سم تړل نو بس خبره به خولې راوسته او بیا به بندولی چې پابندي را باندې لګېدلې ده د هغې سره وایي دومره فایده ورته وشوله چې دا هغه بیا بیعت وکړه او ډېر لوی سړی ته جوړ شو نو دا خبرې نه دي دا ګپونه او شپونه یو د دغه مجاهداتو نه چې جایز پابندی نه دي هغه دا ده چې خبرې کمې کوي